د عشق مجازي په انسان باندې دا چم کوي چې الله تعالی د یو انسان شر وغواړي د یو انسان بد وغواړي نو الله تعالی دغه انسان په دوه طریقو په دوه کارو باندې اخته کوي یا یې په مجازي عشق باندې اخته کوي یا یې د علماو په عداوت باندې اخته کوي د عالم دشمن جوړ کوي د استاد دشمن جوړ کوي چې یو سپینه نګوټه تړلې د هغه دشمن جوړ کوي هغه ته په بد وای هغه ته په غلط وای ځکه نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې من عاد علی ولیا فقد اذنه بالحرب چې څوک ما ولی زیری عالم زیری نو فقد اذنه بالحرب زما ودا سړي سره ما د جنگ اعلان بیا د کتابونو کې د جنگ اعلان چې الله تعالی خو جنگ نه کوي نه انسان د الله تعالی سره جنگ کوي علماء بیا د دې تشریح کړل چې الله تعالی په وخت د زکندن کې بې ایمانه تر دنیا تیر دا د الله تعالی د سره د جنگ اعلان دا رقم ډیر مثالونه چې وخت نه وخت دی چې په وخت د زکندن کې څه خلک د لوس خلک الله تعالی بې ایمانه تر دنیا تیر کړي وجه چې هغه په یو شی باندې اخته په دنیا کې په یو بد عملي باندې اخته په یو داسې عمل باندې اخته په یو دې فعل باندې اخته چې هغه د تر نظر ډیر ښه ښکاره شوی لیکن د الله تر نظر دومره بد ښکاره شوی چې اخر د کافر په دنیا کې خدای دې حالات سوسه